الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. معزز کتن کو اللہ جل جلالہ رضما استاس و کامل ایمان نصیب کی او اللہ جل جلالہ رضمونگ اعمال دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و مطابق کی. معزز کتن کو پتیر بیان کے ماتا ستا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لوریانو مبارکانو یو غمجنا ناشنا واقعا و قصہ بیان کړی وا. د هغې څه حصہ پاتې وا، د هغې متعلق تاسو ته په دې موقع باندې بیان او وضاحت کول غواړم. زما عزتمندو، د الله جل جلاله همیشه د پاره دا طریقه او قانون دی، سنت الهی دی چې څوک د حق مخالفت وکړي، د اسلام او د مسلمان مخالفت وکړي، د قرآن او د پیغمبر د اهل الله مخالفت وکړي، نو الله جل جلاله هغه ته خامخا سزا ورکوي، یا په دنیا کې یا په آخرت کې، یا لږ مخکې او یا لږ وروستو، خو سزا به ورته خامخا ملاویږي. الله جزام ورکوي او سزام ورکوي. که نیک اعمال دې وکړو الله به خامخا نیکې بدلې درکوي، که بد اعمال دې وکړو الله به خامخا د هغې سزا او بدله درکوي. بهرحال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لوریانو متعلق حضرت رقیہ او حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما د دې دواړو متعلق خبر او واقعا دې ځای پورې را رسېدلې وه چې دې دواړو ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام پړوان دی، طلاق ملو شو، خاوندانو پرېښودې. نبی علیہ السلام ډیر غمجن شو، بد دعا کوي عتیبه ته، اے عتیبه په سپو باندې اخرولی شي، سپي دې مات کا، الله در باندې د خپلو ځنګلونو نه یو شرمخ دا مقرر که چې زرې زرې او ټوټې ټوټې دي کی. او مکه شانو شو، یو ځل په سفر باندې دک عتیبه روان دی، قافله کې دی. ابو لهب قافلې والا ته ویلو چې د ده ګورې ډېر خیال ساتئ، ده ته پیغمبر بد دعا کړې ده، خیال کوئ چې ته شر مخې دنه ونه خوري، سپي یې دنه مات نه کي. دی یو ځای کې پړاو واچو، د شپې خلک اوده شو، د ځنګل نه شر مخ راووت، زمری راووت، قافله ده په یو یو کس باندې ګرځي او مویی یې ګوري چې دا عتیبه دی او که نه دی. حتی چې عتیبه ته خواته راورسېده چې بوی یې که پته ورته ولګېده چې دا خو د الله دشمن دی، همدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دشمن دی. فوراً یې پې حمله وکړه، په مری وله زور که او مړ یې که.
زری زری خلکو چیغې کړې را پاسېد بس شرمخ خپل کار کړی و شرمخ په مخه لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه بد دعا کړې و هغه پوره شوه ابو لهب خپل مړ زوی د مړ زوی لاش را روان کړی د مکې ته را روان دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبر شو چې زما بد دعا خو قبوله شوه او عتیبه مردار شو نبی علیہ السلام بیا په دعا باندې لاس اوچت کړ یا الله عتیبه پلیت عتیبه مردار د مکې معظمې ښار ته را روان دی دی به اوس په جنت المالا کې په هغې کې ښخېږي یا الله خوښه مې نه ده داسې یا الله دی د مکې ښار کې مې خوښ نه دی په جنت المالا کې مې خوښ نه دی یا الله دی د مکې ښار ته پرې نه دی زما دشمن دی زما یې ډېر زړه دردولی دی په اکه ټیم الله جل جلاله د عتیبه په جسم باندې په هغه مردار او پلید جسم باندې الله پاک سپي مقرر کړه سپو په حمله وکړه پوټې پوټې یې کو وې تخته ولاړه د شرمخانو او د سپو خېټې د هغه قبر وګرځېده الله جل شانه تباه او برباد کو ذلیل او خوار مړ شو او ابو لهب کم چې د پیغمبر علیہ السلام دشمنو د نبی علیہ السلام لوریانو سره ظلمونه کول د هغه ښځه ام جمیل چې د نبی علیہ السلام د لوریانو دشمنه وه د هغې هم دقه انجام شو ابو لهب یو دانه پرې راوخته ننکۍ پرې راوخته د هغه ننکۍ او دانې نه هغه زخم دومره ډېر شو چې ټول بدن یې سخان شو پمن شو سخان بوی به تېته بیا وله څوک خواله نه تله او په دکه حال کې مردار شو او چې مردار شو نو دونه سخان بوی ته چې څوک یې دفن کولو ته نه و تیار په مزدورۍ او په دیاړۍ مزدورانو له مزدوري ورکوله مزدوران هم دې ته نه و تیار چې د ده خوا ته ورشو ډېر اوچت کړو په لاس کې او کندې ته یې وولو بیا په ډېرو پیسو باندې مزدوران تیار کړو هغې هم په لرګو او په چونډونو باندې غټ غټ لرګي یې راواغېستل او په هغې باندې په دیکو کندې ته ور وویشته او د پاسې پې خاورې او ګټې ور واړولې دکه انجام شو د ابولهب هغه ابولهب چې د جرګو نه نواتو سړی و هغه ابولهب چې د قریش د خاندان سره تعلق ساتو هغه ابولهب چې د شغلو والو د مخ نه به شغلې ختې عبدالعزا یې اصل نومو ابولهب به ورته په دې وجه وي چې مخ نه شغلې ختې ډېر ښکلی و نو نه ښکلیوالي بچ کو نه حسب او نسب بچ کو نه جرګو نه نواتو او مشرۍ بچ کو ولې د پیغمبر علیه السلام دشمنو د پیغمبر دشمنۍ ګیر که اکه ام جمیل چې د رقیه او د ام کلثوم دشمنه وه دی به نبی علیه السلام سره زیاتی کول غنې به یې راوړې د ځنګل نه او د غر نه شومه وه بخیله وه سره د دومره ماله به ځای په ځای ګرځېده او چغچې به یې راغونډول او خشاک به یې کور ته راوړه د بخیل سړي یي دا کار په لاره کې سوټ هم نه پرېږدي او چغچې هم نه پرېږدي او خشاک هم نه پرېږدي به ځان سره یې راخلي او کور ته یې راوړي نو دا هم ډېره بخیله وه نو غر ته بتله سره د دومره مالدارۍ او سره دومره عزت چې ظاهري او دنیاوي مرتبې واله وه د قریش د خاندان نه وه د حسب او د نسب نه وه مالداره وه نو یو ورځ تله غر ته تلې وه او هغه بوجۍ او هغه چرنې سر ته اچولې وه شاته پکې غنې وې بس فرشته راله دیکې وله ورکړه راوغورځېده هغه چرنې مرۍ ته هغه پړې اړام شو فی جیدها حبل من مسد په اکه ځای مرداره شوه په اکه غنو کې ګیره شوه په اکه غنو کې دفن شو نو دا څه دا یې د پیغمبر علیه السلام مخالفت کو
د اهل بیت د پیغمبر علیه السلام خوږو لوریانو د هغې مخالفت یې وکړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام زړه ته درد او تکلیف ورسو د پیغمبر علیه السلام ګستاخي یې وکړله نو خسرت دنیا والآخره په دنیا کې هم تاواني شو او په آخرت کې هم تاواني شو لہذا زما عزتمندو د دې واقعا نه مونږ ته دا سبق حاصل شو چې مونږ او تاسو دا خپل ژوند دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اتباع کې تیر کو د الله جل شانه د حکمونو مطابق تیر کو د محبت والا ژوند تیر کو هر چا سره مینا محبت د پیغمبر علیه السلام سره محبت د صحابه سره محبت د اهل بیت سره محبت د الله سره عشق او محبت د خپل رشتہ دارانو سره مینا او محبت که مونږ او تاسو دا ژوند د محبت نه خلاف تیر ک د یو بل سره په دشمنو او په طرفګنو کې تیر ک د پیغمبر مخالفت هم وکړو د دین مخالفت هم وکړو نو یقینا خبره چې د دنیا ژوند به هم لنډ تنګي او په آخرت کې به هم پریشان یو الله جل جلاله زمونږ او ستاسو ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په شان کې او الله جل شانه زمونږ او ستاسو په زړونو کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عشق و محبت او اتباع واچي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.